نو علما لیکي وای والدینو له پکار دا دی چې د خپل اولاد د پاره دی یو ناشنا اسلامي ښکلی نوم کیدي د معنی والا ښکلی اسلامي نوم به وله کیدي. نن خو زمونږ خلق په دې معاشره کې چې اولاد یې وشي که نه نو څه چل کوي چا وله چې کمدنه هغه د ډرامو د اکټر نوم خوښ کړی هغه وله کیدي چا وله چې کمدنه هغه چې یو بل داسې نوم یې خوښ کړی چې هغه صحیح نه یې چې کمدنه هغه معنی او نه یې بل صحیح بس لګیایي نو حالانکې په انسان باندې ګورې د ده د نوم ډېر غټ اثري ډېر غټ اثري ښه ٹھیک شوه نو نوم چې کیدی نو ښکلی اسلامي نوم وله کیدی. نو علما لیکي وایي د ماشوم ګورې په خپل والدینو باندې اووه حقوق دي. لومبی حق دا دی چې کله نکاح کوي نو د یو آزادې دیندارې زنانه سره به نکاح کوي دا چې کمدن هغه د اولاد په دې مور او پلار حق دی. بیا چې کله ماشوم پیدا شي که نه ماشوم پیدا شي نو بهترین اسلامي نوم به وله کیدي ځکه د نوم ډېر غټ اثر یې ښه. پیغمبر علیه صلات وسلام یو صحابي و د هغه نوم حزن و رسول الله مبارک ورته وایي نوم دې څه دی هغه ورته وایي صاحب حزن د حزن معنا سخت مزاج سخت خویې ګرم مزاج. رسول الله مبارک ورته وایي لا بل انت سهل حزن نه ته خو سهل یې هغه ورته وایي د الله پیغمبره ما له چې کمدن هغه زما مور او پلار نوم حزن ایښودلی بس دغه دی نو دا هغه نوسی چې کمدن هغه بیا وایي کاش چې زمونږ د نیکه دا نوم بدل کړی وی که نه وی ډېره به ښه وه ځکه زمونږ د خاندان په خلقو کې هغه د مزاج هغه تیزي اوس هم موجوده ده ځکه د هغې نوم اثر دی ښه. نوم ګوره چې کمدن هغه دا په انسان باندې ډېر غټ اثر لري نو نوم کیدی اسلامي ښکلی نوم د معنی والا نوم. زمونږ خلق ګوره دغې ته سوچ نه کوي بس رخلاصی یې ښه رخلاصی یې حالانکې نوم اسلامي کېښودل پکار دي. زمونږ ورته چې کمدن اکثر صحیح اکثر خلق وایي دی د خر بچي له مې دا نوم ایښودلی دی د خر بچي له مې چې حالانکې زه خپله ورته چې کمدن هغه د خر بچی وایي نو چې دی د خر بچی در دا پلار یې څه دی دا پلار یې خر دی که نه ځان ته خپله چې کمدن هغه نوم وایي نو صحیح شوه او بیا لګیایي زمونږ دا ښکلی بهترین نوم به یي زمونږ دې خلقو وله شرمولی نو چاته ډېرانې وایي چاته چې کمدن هغه پکې چاته پکې تورې وایي چاته پکې چې کمدنه څه نوم اخلي چاته پکې څه نوم اخلي حالانکې قرآن مجید کې الله تعالی د دغه سخت ممانعت کړی دی ولا تنابضوا بالالقاب یو بل لروان نومونه مه کیدئ څوک چې کمدنه هغه یو بل ته څه وایي څوک یو بل ته څه وایي لهذا دغه قسم القابات دغه قسم نومونه نه دي کېښودل پکار بلکې ښکلی نوم ورته اخلی ښه. نو بهرحال دغسې القابات وله نه دي کېښودل پکار ښکلی نوم ورته اخلی ښکلی نوم ورته اخلی. زمونږ خلق چې کمدن هغه دلته کې د یو سړي چې کمدن هغه رحمان الله دی که رحمان محمد د رحمانۍ ورته وایي رحمانۍ ورته وایي داسې دی چې د هغه خپل نوم چې کمدن هغه څوک بیا پېژني نه په هغه لقب باندې پېژني ښه دې ځای کې وایي یو سړی وفات شو ښه جي دې ځای چې کمدنه د خیلو کې یو سړی وفات شو اعلان ښه جي هغه چې وفات شو نو اعلان وشو پلان کې وفات شوی دی نو خلقو د یو بل نه تپوس کو وی څوک نو بیا چرته په یو اعلان کې ورسره ووایي چې پلان کې هغه لقب یې ونه ووایي نو بیا خلقو پېژنده بیا واو ټیک دغه دی صحیح شوه. نو بهرحال ښکلی نوم چې کمدنه هغه بهترین اسلامي نوم وله کیدی دغه دا حق دی در باندې د بچو ښه دا د بچو حق دی په دې مور او پلار باندې. نو بهرحال